یو داسې ژوند تیری چې ساده مزاج ژوند تیری. یو پیره د اختر په موقع باندې حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دا یو ډیر لوی خلیفہ د مسلمانانو تیر شوی دی او ډیر نیک عمل بادشاہ او ډیر انتهایی بزرگ انسان تیر شوی دی چې د په دنیا کې نوم خور دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د یو بچی دی د اختر پر ورځ باندې زړې جامې اغوستې دي چې کله د خپل بچی ولیدو چې زما د بچی خو زړې جامې اغوستې نو په سترګو کې اوښکې رالې په ژړا شو چې دغه بچی بهر وځي زما چې دا د یو زمانې د خلیفه بچی دی د یوې زمانې د بادشاه بچی دی او د کلي او د ملک علاقې ماشومان هلکان هغه به دا وویني نو هغوی به څه خیال کوي چې د خلیفه بچي نن او د بادشاه بچي نن زړې جامې اغوستې دي. نو په دې باندې په ژړا شو. هغه بچی هغه ورته وایي ابو جان ته ولې ژاړې؟ ستا د سترګو نه نن اوښکې دا خو د خوشحالۍ ورځ ده، دا خو د اختر ورځ ده، په دې ورځ باندې ستا د سترګو نه اوښکې ولې بهیږي؟ دغه پلار عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه د خپل بچي ته وایي وی ما په دې باندې وژړل چې ته په دغه زړو جامو کې بهر وځې او دا خلک تا ویني چې دا د خلیفه بچی دی او د زړې جامې اغوستې دي نو خلک په تا له پیغور درکړي او د هغې پیغور د وجې نه به ستا زړه مات شي، ته به خفه شي، ستا زړه ته به ټیس ورسېږي، ستا زړه ته به خفګان ورسېږي. نو هغه ماشوم بچی د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه خپل پلار ته جواب ورکړي وی ابو جان زما په زړو جامو باندې او د خلکو په پیغور باندې زما زړه نه ماتېږي بلکې زړونه به د هغې خلکو ماتېږي چې کم خلک د الله او د رسول نه ناخبره دي، کم خلک د دین اسلام او د شریعت نه ناخبره دي او هغې خلکو زړونه به ماتېږي. کم خلک چې د خپل مور او پلار نافرمانه دي د هغوی خبره نه مني وی زه نن په د خپلو زړو جامو باندې فخر کوم چې دغه تربیت ما له تا راکړی دی چې زه نن د شریعت او د الله او د رسول د احکاماتو پابند یم او په دې باندې زه فخر کوم چې نن زه د خپل مور او پلار فرمانبرداره یم او د هغې مور او پلار فرمانبردارۍ کې ما نن دغه زړې جامې اغوستې دي. ماشوم دی خو ډېر عجیبه جواب یې خپل پلار له ورکوي او د خلیفه بچی دی د بادشاه د علاقې او د زمانې یو ډېر لوی خلیفه دی د هغه